بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء سورة الممتحنة مدني سورة دي سورة الممتحنة وي ځکه چې په دې صورت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کافرانو نه چې څوک راشي امتحان اخیستلو حکم دی. کله چې مؤمنانو زنانه تاسو ته راشي کافران ایمان وروړي تاسو دا غیر امتحان اخلي. دا صورت مدنی د هجرت نه بعد نازل دي. په اعتبار د ترتیب قرآنی سره دا صورت شپږم دي. نازلېدو په لحاظ سره دا صورت 91 نمبر نازل دي. دې صورت کې 2 رکوعات 14 آیتونه دي. په مخکې صورت کې د کافرانو سره د جهاد ذکر وشو. اوس په دې صورت کې مؤمنان د کافرانو سره د دوستانه نه د منې ذکر دي چې تاسو مسلمانان د کافرانو سره دوستانه مکوئ. شان نزول د دې رکوع د دې صورت داسې دي. حدیبیه په مقام باندې لس کالو د پاره مشرکانو د مکې سره جنگ بندي وشو. مشرکانو د مکې خپل وعده ماته کړه یو کال کې دننه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته حکم وکړو چې تاسو تیاری وکړئ په مکه مکرمه باندې به اچانک حمله کوو. یو صحابي دی حضرت حاتب ابن ابی بلتعه رضی اللہ عنہ. حافظ ابن ابی حاتب ابن ابی بلتعه رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اولی کلا په یو کاغذ باندې یو وینځتلا مکه مکرمه ته او دا کاغذ یدی وینځ تور کې چې دا مشرکان د مکه ته یوسي. د دې صحابي خیال دا چې په مکه کې زمال آل اولاد سره سوکشتنه نه هغه سره به یو خیر خواهی کوم هغه به زما آل اولاد ته خیال کوي. الله جل شانه نبی علیہ السلام خبر کړ چې دا شان ستا په ملګرو کې یو ملګری دا شان خط ولیکو یو وینځل یې ورک. نبی علیہ السلام سلور صحابه حضرت علی زبیر مقداد ابن مسعود رضی اللہ عنہم دا سلور صحابه ولیکل چې تاسو زر تر زر مکې طرف روان شي په لاره کې با پروز خاخ مقام باندې تاسو ته یو وینځ ملو شي هغې نه به خطر والی اغمال راوړي. د صحابو اسونو ډېر زیات تیز راوستل. دا زنانې هم په دغه مقام کې ونیوله.
خزه ته وی خطر وباسه، خزه ورته انکار کوي ما سره خط چرته ده، څه خطر وباسه؟ انکار باندې شروع شو. حضرت علی رضی الله عنه ورته فرمایي که چې خط نه وباسي نو بیا دې تالاشي اخلو. زنانه ویریدله، د سر د ویښتو نه خط راوویستو. صحابه کرامو خط واخیست، واپس را روان شول، مدینې منورې ته راورسېدل. نبي علیه السلام ته یې خط ورکړ. نبی علیہ السلام چې کله خط واغشتو دا صحابی راوغوستو، حضرت حاطب ابن ابی بلتعه رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې دا صحابی راوغوستو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته فرمایي اجازت راکوي چې سر یې کټ کو. نبی علیہ السلام فرمایي پرېږدئ چې تاسو دا حاطب رضی اللہ عنہ خپل صفائی بیان کی. حاطب رضی اللہ عنہ فرمایل چې زما خیال غلط نو، صرف دا مقصد نو چې په مکه کې زما سوکشته نه چې زما بچو ته خیال کی، نو ما دې مشرکانو سره یو ظاهري ښېګړه کوله چې زما د بچو خیال ساتي، نور زه منافق نه یم. نبی علیہ السلام د دې صحابي عذر قبول کړ، ځکه دا په درې صحابیو او دوی ته عام د معافۍ اعلان شوی. نو په دغه موقع باندې الله پاک دا آیتونه نازل کړل. کافرانو سره تاسو تعلق مساتي. څلور وجونه. یو وجداد چې کافران د الله دشمنان دي، د الله دشمنانو سره مینه مکوئ. دویم وجه چې دا کافران دا د پیغمبر دشمنان دي، پیغمبر د دشمن سره مینه مکوئ. دریم وجه چې دا د قرآن دشمنان دي، د قرآن د دشمن سره مینه مکوئ. څلورم وجه چې دا ستاسو مسلمانانو دشمنان دي، نو د مسلمان د دشمن سره هم مینه مکوئ. اوس په دې رکوع کې د سورت اولنۍ رکوع کې الله پاک مؤمنان د کافرانو سره د دوستانې نه منع کوي. د کافرانو د مسلمانانو سره د دشمنۍ سبب ذکر کوي چې د مسلمانانو سره زو په دشمنی کوي چې مسلمانان په الله پیغمبر باندې ایمان لري. او بیا د دې مشرکانو کافرانو د ظلم دشمنی د مسلمانانو سره ذکر کوي. او بیا د ابراهیم علیه السلام د تابعداري حکم الله پاک ذکر کوي او د ابراهیم علیه السلام دعاګانې. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتخذوا تاسو منسی عدوی زما دشمنان و عدوکم خپل دشمنان اولیاء په دوستانه باندې تلقون الیهم بالموده چې تاسو اچوي دوی ته پیغام د محبت او قد کفروا حال در چې دی کفر کې بما پاک کتاب جاءکم من الحق تاسو یخرجون الرسول دی واسی پیغمبر علیہ السلام و ایاکم و تاسو په دې وجه باندې تؤمنون بالله چې تاسو ایمان وړي په الله ربکم چې تاسو رب دې وجه تاسو خپل کورونو باسي. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلک چې تاسو اوسئ جهاد د پاره زما په لار کې ابتغاء مرضات تاسو او د پاره د رضامندۍ لټول زما تسرون الیهم بالموده تاسو پټلې کې دوی ته پیغام د دوستانی وانا علم ما اخفیتم وما علمتم او زه پیغام تاسو چې تاسو پټوي چې ښکار کې او مې یفعل منکم چاچو کدا کار فقط دل سوا سبیل دل دی وړو د دنیغ لارنا ان يثقفوكم کچروی غالب شي پتا سو باندې دا مشرکان پتا سو باندې طاقت عمومي يكونوا لكم عادان دا وشي تاسو دشمنان
ويبسطوا إليكم أيديهم ودي برغدكي تاسو باندي لاسون اخبل تولد پاروال سنتم بسوء او جب اخبل پکنزل باندي وودوا لو تكفروا دي بخوخوي تمنا کی تاسو کفر توڑی لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم اسفیدن در کی تاسو ساسو رشتدار تاسو بچی یوم القیام پورز قیامت یفصل بینکم اللہ پیس جدائی رول بابین ساسو کی والله بما تعملون بصير الله پاک تاسو پامن باندې خبردار قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم فتقي سرد استاذ پاره خیسه طریقه د ابراهيم عليه السلام مبارکي والذين معه ذا كسان معه چې د سرو ابراهيم عليه السلام کې په کسانو کې اذ قال ورکل چې دی ویل قوم خپل قوم تنا براء منكم يقرن بيزار استاسنا مما تعبدون من دون الله دا خدایان چې تاسو عبادت کې سوا د الله کفرنا بكم من انکار کو استاسنا وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء کارشو فما بین زمانگو فما بین استاسو کی دشمنی والبغضاء و بغض ابدا ہمیشہ پار آتا تؤمنوا بالله وعدو تردی تاسو پا اللہ باندی ایمان جوازر الا قول ابراہیم علیہ مگر قول ابراہیم علیہ السلام قل پلار تعالی استغفرن لک ازو خام خاصا پارا بخنا غوارو ما املک لکم من اللہ چیز مالک نم سادہ پار دیسیز ربنا علیک توکل نہیں رب من پتابان توکل کردی وإليك نبنا ومن تاترت رجوك وإليك المسل استعطى فسيد ربنا إرب زمانك لا تجعلنا فتنة للذين كفروا تمام مغرد فتنة كافران دبارا وقلنا تمام تبخنوك ربنا إرب زمانك إنك أنت العزيز الحكيم بشك تغالب وحكمت على ذاتي لقد كان لكم في مسوة تاقي سرا دستاز دبارا فدويك وسوة حسنة خيسار نمائي لمن دعوچا دبارا كان يرجو الله واليوم الآخر جو میزت اللہ دورز آخر ومن يتولى چاچی ارادو کو فإن الله هو الغني الحميد بشک اللہ پاک بے پرواز سائر شوی ذاتی عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة امخکر کو کی دا کافران الصلاة دا قطع تعلق ذکر اس پدی رکو کی کافران الصلاة پا بالی صورتن کی دا تعلق ساتلو دا جواز ذکر دی اللہ جل شانہو فرمائی کہ تاسو کافران کہ تاسو را جنگ نکی تاسو دا کونن نہیں ویستی کہ تاسو دیسر احسان کوئی اللہ منمن کی کہ تاسو را جنگ کی تاسو دا کورن نو باسی تاسو خلاف تی دشمنی در سرکین بیا اغی سر تاسو من مکوی اللہ پاک تاسو دی سر در من نمن کی بل اللہ پاک مومنان زنانہ چپا صلح حدیبیہ کی لکل شو یو شرط دو چه زمنگا کم سڑی تاثر مسلمان شو درغی اب تاثر منت واپس کوئی او کستاثر یو سڑی نعوذ باللہ مرتد چنو منگ بے تاثر نو واپس کو پدی شرط باندی مشرکان و کافران و نبی علیہ السلام تراتبو دا مشرکان و کافران سزنانا یو زنانا ام مکتوم دا عقبہ ابن ابی معید کافر لروا دا سو زنانا سردا مدینی منوری تراغلا مشرکان اور پس پیغام رولی کسان رولی گل چتا سلوشی دا زنانا منگ واپس راولی نبی علیہ السلام انکار پدی وجہ کچھ زمنگ استاسو پس الحنامہ کی لفظ در رجل لکلو لفظ در امرئی او در نسانو او دا زنانہ دا زنانو دا واپس کولو خبر نشتا چھ زنانہ مسلمان نشند دی دا واپس کولو شرط نو او دا سڑی دا واپس کولو او نو که سڑی مراغی مسلمان شو واپس بے درکو خو که زنانہ مراغلو مسلمان شو واپس بے ندرکو نو دا آیت اللہ پاک پدا مقبان دی نازل کو مسلمانان تا حکم فرمائی چه تاستا زنان راشی چه ایمان دور امتحان تی واخل
که مؤمنان وي واپس کوي یې مه. بل تاسو کمی زنانه چې تاسو ته رالې ستاسو مسلمانان نه کمی زنانه کافرانو ته علاقه کې پاتې شوي د هغې خرچه تاسو د کافر نه والي او تاسو د مسلمان زنانه چې د کافر نه راغلي هغه کافر ته ورکړي او که نه هغې داسې نه کړي چې تاسو ته ستاسو د زنانو چې په کافرانو سره په مکه کې پاتې دي د هغې خرچه نه درکوي نو تاسو بیا د دې مسلمانې زنانه چې د کافر نه راغلې ده او ستاسو سره ده د دې چې کوم مهر وغیره کېږي نو د دې هغه مهر هغه مسلمان ته ورکړي چې د هغه بیبي په مکه کې کافره پاتې شوې ده نو هغه ته خپل مهر او خپل تاوان د هغې ورکړي. او دا الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مسلمانانو زنانو سره د بیعت لپاره اجازت او شرایط ذکر کوي چې دیره بیعت والی په دې باندې چې شرک بنه کوي، غلا بنه کوي، زنا بنه کوي، قتل بنه کوي، تهمت بنه لګوي، نافرمانی بنه کوي، حدیث استبیعت والا نو فرمایي عسى الله ان يجعل قريبا الله پاکو ګرځي بینکم پما بین استاسو کې بین الذين عادیتم پما بین دې کسانو چې دشمنی کې استاس سره هم د دین مودتا محبت والله قدیر والله پاک قدیر ذات والله غفور رحیم والله پاک بخون کې مهربان الا ينهاكم الله عن الذين الله پاک نمن کې تازه خلقنا لا لم يقاتلوكم في الدين چې جنت کې تاسو په دین کې ولم يخرجوكم من دياركم وتاسنوا باسي تاسو د کورونه تاسو نه بستر ان تبرون دي تاسو احسان کی د دې سره توښتې تاسو انصاف کی د دې سره ان الله يحب المقسطين بشک الله پاک به ساتي انصاف کوونکو سره انما ينهاكم الله بشک الله پاک تاسو منکی عن الذين خلقنا قاتلوكم في الدين چې دې تاسو جنگ کړي په دین کې واخرجوكم من دياركم تاسو راوستي تاسو کورونه وضعوا على اخراجكم وامداد کړي تاسو په وستلو د نور کافرانو سره تولم تاسو منکی الله پاک د دې دوستانین او يتولم چاچا راځو کې د دینا چاچا دې سره دوستانو کا پولای کوم ظالمون دا کسان چې ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا المؤمنان إذا جاءكم المؤمنات وركلت تاسو ته مؤمنان زنانا مهاجرات هجرت کوونکي فامتحنوهن تاسو دا امتحان واخلئ الله اعلم بإيمانهن الله پاک سپیری په ایمانون د دې باندې په علمتموهن مؤمنات کې چې تاسو معلومي د دې زنانو په باره کې چې دا مؤمنان دي فلا ترجعوهن إلى الكفار تاسو واپس وي دا کافرانو ته لا هن حل لهم نبي حلال د دې کافرانو د پاره ولا هم يحلون لهن دا کافران حلال د دې مسلمانانو زنانو د پاره واتوهم ما انفقوا تاسو ورکې دوی ته مهرونه چې دې کوم خرج کړي په ولا جناح علیکم ګناه نشته په تاسو باندې ان تنکحوهن چې تاسو د یې نکاحونه وکړي اذا تیتمون کجتا سدی تور کی اجرون دی مہرنا ولا تمسكوا بسم الكوافر او تاسو مساتی بسم الكوافر تعلق د کافرانو زنانو سره وسالو مان فقتم تاسو ورد دینا اوس چې تاسو خرج کړي په خپل کافر زنانو وس او یسالو مان فقودی د وړغه مہرنا چې خرج کړي په خپل مؤمنانو زنانو کدا ذالکم حق الله دا حکم د الله پاک ته حکم الله پاک په سره وو چې مؤمن ساس الله علیم حکیم الله پاک ذات علم حکمت والا ذات وین فاتکم شی من ذالکم شریفات فاتشی استاسو بیانی الى الكفار کافران سره فعاقبتم پستاسو نوبت راشی فات الذين ذبت ازواجهم فآتوا الذين ذهبت ازواجهم پستاسو ورکه کسان ته غیب بیان التفات شوی دی مثلمان فوق بشان دا غی کم خرج کړي په خپل بیان باندې واتقوا الله الذي تاسو یریږي
اللہ پاک آغازات نا انتم بیم منچ تاس باغبانی ایمان لرے یا ایو النبی پیغمبر علیہ السلام اذا جاک المؤمنات ورکل چرائے تا مومنان نظرانا یبایانا کچ بیعت کی تاثرہ علا پدی خبر باندی اللہ یشرکنا باللہ چی دی وشرک نکی پا اللہ باندی ولا یسرقنا غلابا نکی ولا یزنین و زنابا نکی ولا يقتلن اولادهن دی بن قتل کی خپل بچی ولا یاتین بہتان دی ولا تغن کی پتومت یفترین چې دی جوړی د ځان نه بیلې دی نوړان دی خو اولان د خپل لاسونو ورجلن د خپل خو ولا یسینک فی معروف ودیفنا فرمانه کی استاپنه کې فبایهن واستغفر لهن الله فذي سبعتک بخنو غدی په الله پاکنا ان الله غفور رحیم بشک الله پاک بخون کې مهربان دی یا ایو الذین آمنوا مومنانو لا تتولوا قوما تاسو دوستان مکویدای قوم سرا وجب الظالم جل پاک غیت غسر قد یئسوا من الاخرة فتاقیس ردینا امید رید آخرت نکما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه څنګه چې نا امید دي کافران د خاوندان د قبرونو